د داسې منافقو په محفل کې کینم چې د تو په خولې د تو وي او د مو په خولې د مو وي د مو د ګلو په شان ګلابه وروره یو بزرګ خپل منزل مقصود له روانو په لارې تله چې لرې د یوه کلي نه د شور او د جنګ اواز راغی نو د بزرګ سوچ وکړه چې پهله د کلي له ورتګ غواړي چې د سوله سره راولي هغې نه بعد به پیسونو د هغه کلي له وی راغی چې وی راغی نو د خلکو نه پوښتنه وکړه چې څه چل ده وی له سور جنګ ده نو د کلي ښځې او نر زاړه او ماشومان ټول ورته چې کوم ده راغونډ شولو و خپله خپل اسټایل باندې ورته خپلې خبرې کوي نو د بزرګ په نتیجې ونه رسېدم نو د کلي والا یې چې زه به لاس ورځې بعد واپس راځم چې د کوم کور نه مخکې لوګی خته نو هغه سړی به مولا د شور جنګ خبره کوي بیا به په هغې باندې څه فیصله ډېر کوو وګوره ورونو چې دا بزرګ لاس ورځې بعد په هغې لارې باندې تلېده نو د هر کور نه لوګی خته د بزرګ په زړه کې سوی چې دلته هر یو د خپل دار مالک ده ورونو نن هم هغه کلی د کرکو په سیمه باندې پروت ده په نومه یې درملک ده نو د ما د دې واقع د دې پیغام نه دا مطلب ده چې د کوم قوم چې واکداران وي ملکان ډېر وي یا د کوم کلي چې مشران وي یا د کومې خونې چې مشران ډېر وي نو هغه کلی هغه قوم هغه مشره بیا د تباهۍ طرف له روانې وي د خپل ځان خلاصېدو ډېره مهرباني خوشحاله اوسئ